سورة اللهب. سورة اللهب دا مکی سورت تے و بدی کی 15 آیتونه دی. مقصد دا سورت تے زیر ورکول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جستا دشمنان با اللہ حلاکی و تباہ کئی بے دا زیر بکی ورکی نو بزیر بانی خلق خوشحالی که خبکی خوشحالی بی نو مطلب دا شو چې کافر مرشي نو موږ به څه کوو خفه به خوشحالیږو نو بدی کې رد دی په خلکو باندې کم چې وایي چې کافر مرشي نو زموږ نه به تپوس کېږي زموږ نه به څه کېږي زموږ نه ولې تپوس کېږي کافر چې مړ شي موږ به خوشحالیږو وایي نه دعوت تپوس به کېږي که نه د دې سره بیا وړه خبره مختصر یاده ساتئ که بالفرض په دې دنیا کې بالکل دعوت نه وی بالکل نو بیا به زموږ نه تپوس کېږي دا صحیح خبره ده هر سړي نه به تپوس کېږي او چې په دنیا کې دعوت چلیږي نو دا یو عمل روان دی په هر ملک کې دعوت دی په انټرنیټ باندې په کتابونو په درسونو په جماعتونو په هر ځای کې دعوت روان دی نو بیا الله دې مسلمانانو نه تپوس نه کوي اوس په امریکا کې دعوت شته که نشته برطانیه کې شته که نشته په انټرنیټ باندې شته که نه دنیا علما لګي دنیا بشمار علما لګي نو تاسو خو الله دې کافر نه کوي چې ته به دومره دعوتونه کې ولې اسلام نه قبلو وای نه زمونږ نه به تاسو کې چې دی ولې کافر مړ شو زمونږ نه دی ورګي تاسو نه کی نو دې چې وګوره ابو لهب مړ شو الله زیره ور کوي دغه به تبعی باندې چې پیغمبر دې به تباشي تبع ویني دغه د خوشحالي ورځي چې کوم ورځ ابو لهب تبع کی نو کله چې کافر مړ شي نو موږ له خپه کېده پکار دي موږ له خوشحالي ده پکار دي بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب هلاك دي شي دوانه لاسونه د ابو لهب او هلاك شو نو په دې بل اوله کې الله خیری کړي تبت يدا ابي لهب مات دي شي هلاك دي شي په تب نو به وی چې هلاك شو خبري ورکو حدیث کی راځي مشهور حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د خپل خلک راجمع خپل خپلوان ټول راجمع کړو وی الله تعالی آیت نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین ای پیغمبر د خپل خپلوان ویروا نو رسول صلی الله علیه وسلم دی غر ته وخته د صفا دی غونډې ته وخته او ټول راجمع کو ټول لا شي نو هغه ټول رالو تر دې چې څوک به کې نشي راتلی نه هغوی به خپل ځای باندې بل کس راولږي چې دا خبره ډېره اهمه ده رسول صلی الله دا خبره وکړه وی ارأیتم ان حدثتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم که زه اوس تاسو ته دا خبره کومه چې دشمن دی سهار یا په تاسو حمله کوي او یا به ماښام په تاسو حمله کوي اکنتم تصدقوني تاسو به زما دا خبره ومنئ که نه هغه ورته نعم ولې به نه منو تاسو د دروغ ویلي نه دي تا خو موږ پېژنې نبی رسول الله فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نبی ګوره یو سخت عذاب به راځي الله او یا د قیامت په ورځ میلاویږي نو زه تاسو یروم دغه عذاب نو په دې کې ابو لهب ولاړو هغه سره په لاس کې کاڼی و نو په دې کاڼي باندې رسول صلی الله علیه وسلم ویشتو وي تبا لک وي تبعي دي ستا دپاره هلاک شي لهذا جماعتنا دې لپاره دې موږ راجمع کړي وو زموږ کارونه دې به موږ خراب کړو زموږ ټیم دې به موږ خراب کړو د دې خبرې لپاره په کاڼي باندې وویشتو روان شو چې څنګه دا خبره وکړه رب العالمین دا صورت نازل کړو ابو لهب خپل نوم چې دی عبدالعزا دی ابن عبد المطلب دا د رسول صلی خپل تره دی خپل نو ګوره دا خبره یې ساتئ چې نسب چاله فایده نه ورکوي د خپل تره دی ګوره خپل او په څومره اوچت نسب کې دی خو دې نسب د لاسه هم هغه ته رعایت نه دی شوی اوس هم په جهنم کې دی او وي به د همیشه دپاره په جهنم کې او بلال رضی د حبشې نه راغی کمزوري نسب والا رنګ یې ښکلی نه و څه زورور هم نه و او اوس په کوم ځای کې دی په جنت کې په نسبونو باندې څه نه کېږي دا د رسول صلی تره دی او د خپل کنیت ابو عتبه خو دته ابو لهب په دې ویله کې چې د مخ ډېر ښکلی او داسې رڼا به یې کوله شغلې به یې ختلې د مخ نه نو ځکه به یې دته ابو لهب وی او په دې کې الله سبحانه وتعالی د کنیت ذکر کړی دی د نوم یې نه دی ذکر کړی یعنی عبدالعزا یې نه دی ویلي ولې نه دی ویلي ځکه چې په د عبدالعزا نوم کې شرک دی
بنده د چا د عزا هغه دوی کوم بوت عبادت چې کوو هغه طرف ته نسبت کړو ځکه الله ولا د کونیت ذکر کړی تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه مال وما كسب فائدہ ورنکړه دته مال د هغه څه چې د ګټلیو. امام احمد بن حنبل رحم الله یو روایت وروړه پای کې دا قصه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بازارونو ته وته یا د حج په دې موسمو کې به خلکو له دعوتونه ورکول نشاته وبسې دی روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېد وی الله یو دې دغه بندګي کې د بده شانې زمار واره دې پیژندل ونه شي دی ګوره او دې سره د دماغ خراب دي دا دیو به شاته ګرځېدو. نو به چې کله دته دا ویلی شو چې ګوره عذاب په دمن راشي والله به تباہ برباد کړي. نو دا خبره وکړه ان كان ما يقول ابن اخي حقا که زما در واره چې کوم خبرې کوي که دا پرشتیا وي فاني افتدي نفسي يوم القيامه من العذاب الاليم بمالي وولدي. یزبا د قیامت پر ورځ نه د خپل مال او اولاد ورکم زامن جوړي مال نوبت شم کنه د دې عذاب نوبت شم کنه. تاسو دومره خبره ما سره دنیا مال له زامن مې دي نه قبل پرز اول خو دا خبرې شتینه او کوي نو سبو کما خپل زامن به قربان کم خپل مال به ورکم. نو ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه ما اغنى عنه ماله وما كسب فائدہ ورنکړه دته مال د هغه څه چې د ګټلیو. سيصلى نار ذات لهب زردا چې ورنه نوزي به ور لمبو والوتا یا ور لمبو والتا زر به ځای ته شي. په دنیا کې به سره رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د بدر د غزا نه واپس شو جنگ بدر نه او د ابو لهب جنگ بدر نه وتلی ابو لهب نه وتلی نه په دبن یو دانه راوخته یو مرض په رب العالمین راوستو چې دې بیماری پراله چې خلکو بيدوي چې د خواله مزه د دې د لاسه په انسان باندې بیماری راځي. نو چا به خپل بچي خپل خپلوان څوک به تم نږدې نه پرې خودو تر دې چې دا بچي هم د خواله نه تلو به دې مردار شو. نسخه بنت روانو داخله کې ټول تنکړیو چې اوس د سره سوکو نو دا غي د پاره بیا غلامان بعضو کسان سره مثال کې څه کسره مریو هغه به راولي کو بل عمر راولي کو څه کسان راولي کې راولي پیسې ورکړي او هغه په لرګو کې چت کړو په لرګو کې د لري نه شي او چت کړو او یو کندې ته گزار کو به د خاور راوچ ورته د ګندګۍ نه مونږ بچو. رب العالمین په دنیا کې دي سي و شرم چې خپل ځامن خو له نه او د آخرت بیا دغه چې الله وي سيصلى نارا ذات لهب زرد چې دی بنروزي څنګه ورته لمبو ولا ورته چې غټ لمبي وي ذات لهب ندا ابو لهب دی او دې ور لبزي چې هغه ابو لمبو ولي ندی به پرشته ابو لهب دی ته چې لمبو سره به تعلق ته جهنم کې بدنه پروت. وامراته او خزاددا حمالة الحطب چبارون کې د لرګو ده خزر دبم په جهنم کې ام جمیل دغه کنیته او نوم دغه اروى بنت حرب او د ابو سفیان رضی الله عنه سوا خوروا جيب رسول صلی الله علیه وسلم ډیر نو اذیتونه ورکول او تنګو به په قسمه قسم طریقو باندې د لرګي به راغستو د دې یو مطلب د حماله الحطب چې بارون کې د لرګي به راغستو غنی به راغستو د رسول صلی الله علیه وسلم کوسي کوي چې هغه په زخمی شي او دغه د خپې په ولګي یا بارون کې د لرګو د مطلب د عرب هغه انسان ته چې کوم چغلخوري هغه ته سوی وې د بارون کې د لرګو دی دې چغلخور دی د خزه جو د سوا د چغلخور وا حماله الحطب یو مطلب کې دام دی چې د دومره بخیله خزو چې زنګل نه لرګي بخپل راوړو بخپل مطلب ګډه به د کړه واغه به راوړو ناغه به تندې ته به درسې چولو ناغه ورځ کتره د مریض نو سشوا دغه درسې چې مردار شو. فی جیدها حبل من مسد پسټ داغي کې به رسید پوسټ کې د کجوروي د کجورو چې کوم پوسټ کې د دینه به رسې جوړ شي دا په جهنم کې دی غاړه ته پرته وې دې سره یو امیل سمغټ امیل وسره د سرو زرو او په مخه به د امیل خو د امیل بز د دې پیغمبر په دشمنی کې لګوم الله ته په جهنم کې د امیل اچي
دین دا خبره ثابته شوه چې وګوره اگر که زنانه ده خو چې د رب العالمین د دین خلاف ورزي وکړه نو که بیا زنانه هم د خو جهنم ته به ځي ځکه چې د رب العالمین خلاف ورزي کړی هغه د پیغمبر سره مقابلې کړي او بیا جهنم ته به څنګه ځي الله وایي د سپۍ په شان به د دې په غاړه کې دغه پټه پرته وي دا به جهنم کې سوځي